السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نه خپل په سویډن کې د قرآن مجید یو پیر بیا بې حرمتي شوې ده. د معلوماتو مطابق په سویډن کې د قرآن مجید څه نسخې یعنی څه ایسي سیزلي دي یا پوره قرآن مجید چې کوم دی هغه سیزلی شوی دی. په سوشل میډیا باندې هم تاسو بیانات ګورئ، په الکترونیک میډیا په اخباراتو کې هم دا خبر گردش کوي. پاکستان پرایم منسټر هم د دې مذمت کړی دی او نور خاص طور باندې ترکی چې کوم ملک دی هغې د دې مذمت کړی دی. د داسې قسمه واقعیات مخې ته ولې راځي او مسلمانانو ته په دې باندې څومره تکلیف رسي، په دغې باندې به خبرې کوو او یو ریسرچ پر در سره شیر کوم. خو د ټول ناول د دې واقع پس منظر ځان خبرو چې د دې واقع پس منظر سره په ترکیه کې چې کوم واقع مخته راغلی د قرآن مجید بې حرمتي شوې ده، دا کومو خلکو کړې، ولې کړې ده او د څه وجوهاتو په بنا باندې کړې ده. یاد ساتئ سویډن چې کوم دی دا کوم ملک دی دا په یورپ کې راځي او دې نن سبا د ترکیې سره حالات ډېر زیات خراب دي. په سویډن کې د ترکیې چې کومه سفارتخانه ده نو هغې مخې ته په هر ملک کې یو ایکسټریم پارټي ایکسټریمیست غوندې ګروپ موجود وي. هلته کې د ترکیې چې کومه سفارتخانه ده په سویډن کې د هغې مخې ته د سویډن یو ګروپ چې کوم دی هغې احتجاج سټارټ کړی دی او په دغه احتجاج کې چې کوم دی یو دې سټیج ته رارسېدلی چې د قرآن مجید څه نسخې یا پوره قرآن مجید د هغې بې حرمتي کړې، هغه قرآن مجید یې سیزلی دی. ساتئ کله چې روس په یوکرین باندې حمله وکړه د هغې نه بعد د یورپ مختلف ممالک داسې وو چې هغوی دا فیصله وکړه چې موږ نیټو جوین کو. اوس نیټو څه څیز دی او د دې ممالکو ته به فایده سي. نیټو په ساده الفاظو کې ستاسو وایم دا یو داسې ارګنایزیشن دی چې هغه چې کوم ممالک جوین کی نو په هغه ملک باندې نور ملکونه بیا حمله نشي کولی. نو هغه که 24 که 30 ممالک دغه تنظیم حصه نو که چېرې په دې کې په یو ملک باندې حمله کیږي نو هغه نور ملکونه هغې د تحفظ دپاره مخې ته راځي. بیا د کوم ممالک چې د دې حصه نو هغه باقاعده طور باندې دې ته فنډینګ هم کوي، دغه د دې چې کوم فوج هغې ته دې ته خوراک او پیسې وغیره هغه فیډ کیږي. اوس سویډن چې کوم ملک دی هغه هم غواړي د یوکرین د روس د جنګ نه بعد چې موږ هم نیټو جوین کو. خو اوس ترکي چې کوم دی هغه هم د دې نیټو حصه ده او ترکي دغه ځای کې د سویډن مخالفت کوي چې نه تاسو نیټو به نه جوین کوئ، تاسو موږ نه نیټو نشئ جوین کولی. اوس ترکي ولې غواړي؟ ترکي د سویډن سره څه اختلافات دي، څه کلیشز دي چې هغه د نیټو جوین نه کړي. یاد ساتئ ترکي دا الزام لګوي چې په سویډن کې یو تنظیم دی، یو ګروپ دی چې هغه کورد سپورټ کوي. اوس کورد څوک دی؟ کورد په ترکي کې هغه یو خاص خلکو یو تنظیم دی، یو ګروپ دی چې هغه د ترکي ګورنمنټ چې کوم دی د هغې خلاف دي. نو هغه کورد چې کوم دی په سویډن کې هلته کې مختلف تنظیمونه هغه سپورټ کوي. نو ترکي دا بیانیه کوي، دا هغې نه دا ډیمانډ کوي چې تاسو د دې کوردو سپورټ چې کوم دی په سویډن کې یا په ترکي کې د دې سپورټ بند کوي، ولې چې دا د دې وجې نه به د ترکي حکومت راوغورځېږي. نو ترکي دا ډیمانډ کوي. سویډن د دې چې کوم دی دا خبره ریجیکټ کوي، دا وایي چې دا بالکل دې کې هېڅ حقیقت نشته دی. نو د دې په بنا باندې ترکي وایي چې تاسو به اوس زموږ نه نیټو نشئ جوین کړو، څو پورې تاسو زموږ دا ډیمانډز نه منئ که چې تاسو د نیټو حصه هم شئ نو تاسو به بیا چې نور په پازیټیو سایډ باندې نور هم چې کوم دی په طاقت سره تاسو دغه کور سپورټ کوئ، د دې به موږ ته نقصان وي. نو دې وجې نه ترکي چې کوم دی هغه سویډن نه سپورټ کوي، سویډن چې کوم دی هغه ته نیټو نشي جوین کړی. اوس سویډن نیټو ګروپ نشي جوین کولی نو د هغې د وجې نه څه حال چې کوم وخت هغې کې چې کوم دی په سویډن کې مختلف تنظیمونه راوچت شوي دي، مختلف ګروپونه، خاص کر ایکسټریم پارټي چې کومه ده هغه د دغه سفارتخانې مخې ته احتجاجونه سټارټ کړي. یا ساتئ ترکي یو داسې ملک دی چې په دې کې په اکثریت سره مسلمانان اوسېږي او هغه د مذهب خلاف، د اسلام خلاف چې څه پروپیګنډه کیږي یا د پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خلاف یا د قرآن مجید خلاف یا زموږ مذهبي نور څومره تهوارونه دي نو ترکي په فرنټ لاین باندې موجود دي هلته کې. اوس دغه سفارتخانې مخې ته د احتجاج سټارټ په دغه احتجاج کې څه خلکو چې کوم دی د دې ترکي ته یو قسم ته دبا وهلو دپاره، هغې ته تکلیف رسولو دپاره، ایکسټریم پوینټ ته رسېدو دپاره هغې دغلته کې د قرآن مجید څه خاص حصې یا قرآن مجید بې حرمتي کړي د هغه یې سېزلی دی. اوس یا ساتئ زه تاسو یو وړوکی غوندې ریسرچ هم شیر کوم. یو ریسرچ دا خبره ظاهره کړې ده که چېرې تاسو مسلمانانو له تکلیف ورکوئ نو د هغې مذهبي چې کوم اهم شخصیات دي یا زموږ چې کوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی یا زموږ مذهبي کتاب چې کوم دی قرآن مجید دی یا زموږ مذهبي نور تهوارونه دې ته نقصان ورسوي نو په دې باندې مسلمانانو ته ډېر زیات تکلیف رسي. بل که چېرې تاسو مسلمانانو جذبه ټیسټ کوئ چې مسلمانان د دین سره څومره لګاو دی، په مذهب کې څومره انوال دي، نو هغې دپاره تاسو یو داسې ایکټ وکړئ چې هغې تاسو ته پته ولګي چې مسلمانان څومره ایکټیو وي. مثلا زموږ په خوږ نبي اکرم صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کول، په هغې پسې چې کوم دی هغې په شان کې ګستاحي کول، زموږ چې کوم پاک کتاب دی قرآن مجید د هغې چې کوم دی بې حرمتي کول، زموږ مذهبي تهوارونو چې کوم دی هغې پسې پروپیګنډې کول. نو چې کله دا قسمه ایډ کېږي نو په دې خلاف چې کوم دی مسلمانان دا د مسلمانانو په فطرت کې ده چې
هغه داسې قسم سيزونه بالکل نه برداشت کوي. مسلمانان په جوش و خروش سره چې کوم دی هغه مخې ته راځي او په دې مسلمانانو ته ډېر زیات تکلیف رسي. دا مختصر شان پس منظرو د دې واقع چې ما تاسو سره شریک کو کوشش وکړي چې خپل دین خپل اسلام خپل تهوارونو د دې پروټیکټ کولو د لپاره باخره تور باندې یو سټاند واخلي هغه مخ کې بوزي او دا کوم مذهبي د کوم کفار چې زموږ خلاف زموږ د مذهب خلاف پروپاګاندا سٹارټ کړي هغه کاونټر کې دغه خلاف باقاعده نه صرف احتجاجونه پکار دي بلکې عملی چې کوم دی مولا سټاند هم اخیستل پکار دي.